أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان آمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نانی درس کے إن شاء الله العزيز سورة نحل پارہ نمبر 14 رکو نمبر 8 آیات نمبر 63 64 65 درې آیاتونه چې دی نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي. الله جل جلاله وایي تالله لقد ارسلنا الى من قبلک، په الله قسم ستانه مخکې چې نو هغه څومره هم امتونه تیر شوي دي هغې ټولو امتونو ته هغې ټولو خلکو ته مونږ انبیا علیهم الصلاة وسلام لیږلي پیغمبران مو ورته لیږلي ولو، خو څنګه چې دوی نافرمانی کوي ګناهونو کې اخته دي، ګناهونه چې دی نو هغې خپل شیوا او عادت جوړ کړی او ستاسو خبره چې دی نو هغه نه مني، نو دغه شانتې هغې خلکو هم د خپل د وخت پیغمبرانو نافرمانی د الله نافرمانی ګناهونه چې دی نو خپل شیوا خپل طور او طریقه دی چې دی نو هغه جوړه کړې وه. نو گویا الله پاک خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي چې تو خفه کېږه مه، دا عادت د وس نه دی، دا د پخوانه چې دی نو هغه دغه شانتې را روان دی چې یو طرف ته چې دی نو هغه صحیح پیغمبر وي د هغه دعوت وي او بل طرف ته چې دی نو هغه د خلکو نافرمانی او د هغوی اکړ وي. فزین لهم الشیطان اعمالهم، بیا ښایسته کړل دوی ته چې دی نو هغه شیطان عملونه د دوی، نو شیطان ورته چې نو هغه یو کار بدعت گناه دغه شانتې نو هغه شراب زنا غلا غیبت دروغ بهتان څومره چې هم انواع د گناه دي دا ټول چې نو هغه ورته ښایسته ښکاره کړو. اوس موږ هم په خپل ځان باندې لږ کوټې چې نو هغه سوچ وکړو، لږ په خپل ځان باندې چې نو هغه نظر ولګو، موږ هم هغه شی یو، ګناه راته چې نو هغه ښه ښکاري او ښه کار چې نو هغه راته بد ښکاري، د الله او د الله د رسول حکم چې نو العیاذ بالله هغه راته بد ښکاري او شیطان چې راته کم ګناهونه ښکاره کړي ښکلي هغه دا خبره زه بار بار چې نو هغه کوم ګیره چې نو هغه درې توانه طرف ته مخې ته زنې باندې ښی طرف ته ګس طرف ته یو موټی ګیره پرېښودل دا واجب دی، د 1,40,000 کم و بیش انبیا علیهم الصلاة وسلام طریقې مبارکه ده. اوس وګوره قرآن کې مونږ ته ویلی کېږي، حدیث راته ویلی کېږي، فقه راته ویلی کېږي، حکم یې راته ویلی کېږي، د هغې باوجود مونږ ته دا العیاذ بالله چې نو هغه نه ښکاري ښه او شیطان راته ګیره خریل ګیره بونډی کول ګیره چې نو هغه وړه کول انګریزي اخته پرېښودل دی راته ښه ښکاره کړي. په خپل معاشره کې مونږ سوچ وکړو، تاسو وګورئ چې نو العیاذ بالله بعضې وخت کې سړی ویرېږي 40 کاله ته چې یو 50 ورسېدو حدیث مبارکه کې راځي او ده کې بیا هم شعور پیدا نه شو، دا سړی دې په خپل ځان ویرېږي. اوس موږ 50 شپېته او یا 80 کاله ته چې نو هغه ورسو او په هغې عمر کې هم بیا هغه شانتې چې نو هغه نافرمانۍ باندې ولاړ یو، هغه عمر کې هم بیا مونږ الله حکم ته چې نو هغه نیغ ولاړ یو چې الله ستا به هر حال چې نو هغه ستا به مخالفت کوم. ستا د پیغمبر چې نو دا کم خو چې زما ستا په خپل وس کې دي دا کارونه خو مونږ کولی شو. اوس هغه کارونه هغه چې نو هغه نیک عمل یا د بدو نه چې نو هغه بچ کېدل چې کم زما ستا په وس کې نه دي هغې نه خو چې مونږ زه معذوره یو، خو دا کم چې زما ستا په وس کې دي نو دا ولې نه کوو، په دې باندې خو مونږ مکلف یو او بیا قشان زمونږ ماتحد ما قرار روان دي او زمونږ سره د سره دا فکر شته نه چې دی پوه کول غواړي، زه په خپله نه یم پوه نو زه به هغه څه پوه کړم. نو الله وایي فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان دوی ته د دوی دغه عملونه چې دی نو هغه ښایسته ښکاره کړل، فهو ولیهم اليوم، الله وایي هغه شیطان د دوی دوست دی نن ورځ.
شیطان چې نو هغه دوستي دوی اختیار کړي نو چې شیطان دوستي کوي نو بیا به د شیطان سره یو ځای همي ولهم عذاب علیم د دې لپاره چې نو عذاب دې دردناک. اللهم احفظنا. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلف فيه. الله وی موږ چې نو هغه نه نازل کړي پتا باندې چې نو هغه کتاب قرآن پاک الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه دا خدای د لپاره موږ نازل کړي دی چې تو دا قرآن دی ته چې نو هغه بیان کړي او دی چې په کومه خبرو کې اختلاف کوي قیامت نه انکار کوي د الله د پیغمبر د رسالت نه انکار کوي د قرآن د چینو هغه نه انکار کوي د الله د وحدانیت نه چینو هغه انکار کوي حرام کارونه چینو هغه ارتکاب کوي حلال کارونه چینو هغه ځان ساتي داغه نه مني نو لتبین لهم د دې لپاره موږ نازل کړی دی چې تو دوی ته د قرآن بیان کې او په دې کې وسره هر یو مسله چینو هغه ورته ووي لکه څنګه چې سورة فرقان آیات نمبر 52 کې الله جل جلاله فرمای وجاهدهم به جهادا کبیرا. الله وی د دې قرآن په ذریعہ دوی د دې سره جهاد چې دی نو هغه وکړه لوی جهاد. نو بعضې حضرات وایي چې دشمن مقابله کې چې دی نو هغه جهاد کول د هغې په مقابله کې د قرآن وضاحت د هغې بیان کول د هغې درس ورکول ته الله رب العزت چې دی نو هغه جهاد کبیر ویلی دی. ځکه دی کې چې نو هغه ټول عقاید د انسان سوره چې د انسان سره چې نو هغه دی په کوم شیزونو خرابېږي د هغې ټولو تذکره شوې ده د پکې رسالت بیانېږي د ته پکې چې نو هغه قیامت بیانېږي د ته پکې د الله وحدانیت چې دی نو هغه بیانېږي. نو الله رب العزت وایي وجاهدهم به جهادا کبیرا. دا قرآن ورته بیان کا د دې په ذریعه د دوی سره جهاد وکړه دی مني یا نه مني چې نو هغه ورته دا ټول ووایه وهدى ورحمة. او الله وی دا قرآن دا ما چې تاسو کوم کتاب نازل کړی دی نو دا د بیان دپاره دی او دا هدایت دی او رحمت دی لقوم یؤمنون خو د هغې خلکو دپاره چې څوک پې ایمان راوړي څوک پې یقین کوي. قرآن الله صرافت چې نو هغه هدایت او رحمت را لېږلی دی. هغه سورت بقرې نه په مخه مونږ دغه سوال جواب پې نو هغه وایو قرآن خو الله د ټول خلکو د ټول انسانیت دپاره چې نو هغه هدایت او د هغوی دپاره رحمت را لېږلی. خو د مؤمنانو تذکره پې کې الله پاک چې نو په طور خاص د دې وجې نه کوي چې د دې نه فایده چې نو هغه مسلمان اخلي کافر چې نو هغه دې نه اخلي فاسق او فاجر چې نو هغه دې نه اخلي. نو ځکه الله وایي هدن هدایت دی او رحمت دی لقوم د هغې قوم دپاره یؤمنون چې ایمان پرې راوړي. والله انزل من السماء وصلی الله رب العزت چې نو هغه په خپل وحدانیت باندې دلایل چې نو هغه بیانوي. نو دلته دلیل عقلی دی. الله وی وګورئ والله انزل من السماء الله خاص الله چې نو هغه راورولی دی من السماء د اسمان نه ماء اوبه. حضرات لیکلی دي دا خاص معنی چې دی نو هغه ما د دې وجې نه وکړه چې دلته تقدیم ما حقه التاخیر دی نو هغه راغلی یعنی اصل کې انزل الله من السماء دا انزل فعل مخکې او لفظ الله دا وروستو فاعل خدای چې کله را مقدم کو نو دې خبرې ته اشاره وکړه ګورئ باران ورونکې صرف یو د الله ذات دی د الله نه ما سوا چې نو هغه بل هېڅوک نشته چې د هغه باران ووروي. ځکه چې نو صحیح مسلم کتاب الایمان کې نو هغه راځي روایت مفهوم دا دی الله جل جلاله فرمایي کله چې باران وشي نو سبا له بعضې کسان چې نو هغه یؤمنون به دا هغه په ما باندې چې نو هغه ایمان راوړي او په نو چې نو هغه په ستوري باندې چې نو هغه کفر وکړي او بعضې کسان چې نو هغه دی چې د هغوی په ستورو باندې ایمان راوړي او زما سره چې نو هغه کفر وکړي یعنې دوی دا ستوری دې ځای ته شو دا داسې شول چې ځکه باران وشو. لکه اوس چې هم مونږ موسمیات والا نه هغه شی جوړ کړی دی موسمیات والا چې څه ووایي هغو پکې امکان وی او مونږ د یقین په درجه باندې چې نو هغه استعمالو نو باعث کفر دی خطرناک شیز دی. نو ځکه الله رب العزت وی والله انزل الله په زبانی والله انزل چې نو هغه وی لفظ الله چې نو هغه په مقدم کو باران خاص الله ورید الله نه ما سوا چې نو هغه بل هېڅوک چې نو هغه نشي ورولی دا صرف او صرف د الله چې نو هغه قدرت کامله دی. فاحیا به الارض بعد موتها بیا چې نو هغه په ژوندۍ کول پای سره ځمکه وروسته د هغې د سړول شړېدو نه نو دقه شانتې دا خلک شړ شوي ول
د دوی زړونه چې دی نو هغه مړه شوي ولو. الله جل جلاله چې دی نو آسماني کتاب وحي چې دی نو هغې راولېږله او د خلکو زړونه چې دی نو هغه په ایمان سره پې ژوندي کړلو. ان فی ذلک لآیة بېشکه په دې کې چې نو هغه نښې دي لقوم د هغې قوم دپاره یسمعون چې د هغوی اوري. نو اوس خو اوري دی ټول غوږونه خو په ټولو پورې دي. نو دلته وایي چې سما په معنی چې دی نو هغه د تابعدارۍ ده. لکه خلک وایي هغه پلان کې ده هغه زما خبره د سره اوري ده. نو هغه ورته ولې نه اورم ما وانه اورېده. اوري خو مني نه، اوري خو مني نه. نو الله هم وایي د دوی غوږونه شته لکه څنګه چې مخکې دی نو غالبا سورت انفال کې تیر شو ولهم آذان لا يسمعون بها. د دوی چې نو هغه غوږونه دي خو اوري پې نه. نو الله وایي د هغې قوم دپاره په دې کې نښې دي چې کم خلک اوري تابعداري چې دی نو هغه اختیاروي. چې تابعداري نه اختیاروي نو نه اوري دا سړی په مثل چې دی نو هغه د کونډ دی. خیر که به دا پورې سفر غوږونه یې نښتي او دی په هغې هره خبره چې نو هغه اوري خو الله وایي دی نه اوري. ځکه دی چې نو اورېدل معنی تابعداري چې دی نو هغه کول دی او د کې تابعداري نشتی. نو ځکه الله وایي ان فی ذلک لآیة بېشکه په دې کې نښې دي لقوم دا قوم دپاره چې اوري په غور سره تابعداري کوي. الله دې موږ ته نصیب کړي. تالله په الله قسم لقد ارسلنا بېشکه مونږ لېږلي دي یعنې پیغمبران الی اممین چې نو امتونو خلکو طرف ته من قبلک ستا نه مخکې فزین لهم الشیطان نو پس بیا ښایسته کړل هغوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی فهو نو پس هغه یعنې شیطان ولیهم الیوم ملګری دی د دوی نن ورځ ولهم او د دوی دپاره عذاب دی علیم درناک. وما انزلنا علیک الکتاب او نه دی نازل کړی مونږ په تا باندې کتاب یعنی قرآن الا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه مگر دا چې تو بیان کړی دوی ته الذي هغه خبرې اختلفوا فیه چې دوی اختلاف کولو په هغې کې وهدن او هدایت دی ورحمتا او رحمت دی لقوم دای قوم دپاره هغې خلکو دپاره یؤمنون چې ایمان راوړي. والله الله رب العزت انزل من السماء اجنن راورولي اصل د اسمان نما ان ابا فاحيا پس بیا ژوندي کړل به په دغه اوبو سره الارض ځمکه بعد موتها وروسته د هغې د شړېدونه. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیة نښې دي لقوم دای خلکو دپاره یسمعون چې اوري.